سبحانا زمزم او یا الله محفوظ تر جانانا خپل مدینه ته مو ثواب جوړ کړي سبحانا خپل مدینه ته مو ثواب جوړ کړي سبحانا زمزم او یا الله محفوظ تر جانانا خپل مدینه ته مو ثواب جوړ کړي سبحانا خپل مدینه ته مو ثواب جوړ کړي سبحانا یا پروت په انتظار ما ز پسې بیماری ما پروت په انتظار ما ز پسې بیماری ما مزاج پر لرا دی عجز ناچار ما ابو مزاج پر لرا دی عجز ناچار ما زید فریاد لر مولا بغیر لتانا خپلی مدینه تمو ثواب جوړ کړي سبحانا خپلی مدینه تمو ثواب جوړ کړي سبحانا یا نو زید فریاد لر مولا بغیر لتانا خپلی مدینه تمو ثواب جوړ کړي سبحانا خپلی مدینه تمو ثواب جوړ کړي سبحانا زمزم او یا الله محفوظ تر جانانا خپلی مدینه تمو ثواب جوړ کړي سبحانا خپلی مدینه تمو ثواب جوړ کړي سبحانا هغه مدینه خار چې ده تل ګل او گلزار چې ده هغه مدینه خار چې ده تل ګل او گلزار چې ده نو شان شدیر اعلی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محترم وکتونکو زمي درار الله دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیستم نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم د معمول مطابق زموږ لایف پروګرام هغه نشر کیږي دا پروګرام دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیستم نه د ټولي دنیا عالم اسلام مسلمانانو ورونو خويندو په خدمت کې الله رب العزت درزا د پاره نشر کیږي د دې پروګرام مقصد دا وي چې عالم اسلام څومره مسلمانان دي د هغوی څومره شرعي مسایل دي د هغې جواب هغوی ته د قرآن او د سنت په رڼا کې ملو شي نو د هغې خدماتو دپاره د سوالاتو تسلی بخش جواباتو دپاره د فقه حنفي مطابق د تسلی بخش جواباتو دپاره زموږ د دارالافتاء نگران و رئیس استاد العلماء استاد المفتین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات مولا علیه موږ سره تشریف فرما دي انشاءالله هغوی به د سوالاتو تسلی بخش جوابات ورکوي د پروګرام آغاز مونږ کو خو د هغې نه وړاندې یو څو ګزارشات هغه د ملګرو په خدمت کې دا پیش کوو چې یو خو د پروګرام په دې لاین کې مونږ سره شرکت کولو دپاره تاسو زموږ د فیسبوک پیج هغه چې کوم دی فالو کوئ دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره شیر کړئ څومره زیات ملګرو سره دا پروګرام انشاءالله نشر کیږي تاسو ته الله پاک د هغې اجر درکوي او بل دا چې تاسو په پروګرام کې شرکت کوئ نو د کمنټس په ذریعه باندې هم خپل سوالات را لیږلی شئ او دې نه علاوه که څوک ملګري داسې وایي چې موږ ته فورا جواب میلو شي نو هغې دې د پي ډي سی ایل په ټلیفون باندې فورا د هغې رابطه کوي هغې ته به انشاءالله د هغې جواب فورا هغه میلاویږي اوس د پروګرام باقاعده آغاز کوو بعضې مسایل داسې وي چې هغه پروګرام کې بار بار موږ ته ملګري سوالات را لیږي نو هغه سوالات چې کوم دی داسې دي چې هغه مفتي صاحب هغې جوابات تفصیل سره کړی دی زموږ د یوټیوب چې کوم چینل دی هغې باندې هغه سوالات پراته دي مفتي غلام فرید حقانی په دې نوم باندې مفتي صاحب په نوم زموږ چینل دی نو هغه چینل سبسکرایب کړي انشاءالله هغه مسایل به تاسو ته هغلته کې ملاویږي مفتي صاحب د پروګرام آغاز کوو قاري اکراش دی یو پوښتنه کړې ده دی وی چې د ملازمت ځای کې زه 12 یا 14 ورځې تېرومه نو آیا د ملازمت ځای چې کوم دی هلته به زه قصر کوم او که پوره مونځ به کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
قاری اقراش صاحب چې کم ځای کې ستا ملازمت ته یا تا کم ځای کې کاروبار کوي هغه وطن ته وطن اقامت ویلی شي. کم ځای کې چې ته اقامت اختیار کړی وطن اقامت هله ورته ویلی شي چې یو وارې تا په زندګۍ کې په هغې کې 15 ورځې یا 15 ورځونه زیاتې تېرې کړې. کم ځای د ملازمت دی یا د کاروبار دی په هغې ځای کې یو وارې تا 15 ورځې یا 15 ورځونه زیاتې ورځې تېرې کړې نو یو خو د خپل وطن دی مور و پلار وطن چې کم دی ابوي وطن دی وطن اصلي هغه د وطن اصلي دی هغه کې به پوره لمونځ کوي. یو بیا دغه تا بل وطن جوړ شو نی وطن اقامت د سړي دوه وطنونه کېدلی شي. یو وطن هغه چې هغې کې پیدا شوی دی بل وطن هغه چې هغې کې کاروبار کوي نو د کاروبار والا یا د ملازمت والا کم وطن دا وطن اقامت یعنی وطن اله ګرځي چې یو ځلې پکې 15 ورځې یا 15 ورځونه زیاتې تېرې کړي. یو ځلې دې پکې تېرې کړې نو بیا که ته ځې ته راځې چېرته روزانه ځې یا 2 ورځې پس ځې یا 3 ورځې تېروې بیا ستا وطن اقامت ته اوس په دې کې پوره لمونځ کوي. خو ځنه ملازمتونه داسې دي لکه پېښور کسان دي په اسلام آباد کې ملازمتونه دي هفتې پس راځي او په خپل ملازمت په دوران کې یا د کاروبار په دوران کې 15 ورځې یو ځلې هم نه دي تېرې کړي نو په دې کې کال تیر شي 2 کاله تیر شي 3 کاله تیر شي دا وطن جوړ شوی نه دی وطن اقامت جوړ شوی نه دی د اسلام آباد نو دی به څو پورې چې د اسلام آباد ته ځي راځي یوه هفته تېروي نو دا هلته به دی مقیم نه وي دی به پوره لمونځ نه کوي بلکې قصر به کوي. ښه امام چې مقیم یا پسې پوره لمونځ کوي او ځان ته چې کوي قصر به کوي. د سراسر دواړه قاری اقراش صاحب جواب شو. عبدالله صاحب ویلي و چې یو سړی د 15 ورځې تېرې کړي په یو ځای کې وطن اقامت یې جوړ شو بیا هغې نه بعد هغلته 3 ورځې تېروي یا یوه هفته تېروي نو بیا نو یو ځلې دی چې وطن اقامت جوړ شو نو بیا که ته 3 ورځې تېروي هم په خپل وطن کې به پوره لمونځ کوي. وطن به د دوه شي یو وطن به د خپل شي چې کم ځای پیدا شوی یو به د ملازمت چې ملازمت کوي یا کم ځای کې شي کاروبار کوي دې ته وطن اقامت ویلی شي. امید دی چې د دواړه صورتونو باندې به تاسو پوه شوي وي. دغه وظیفه د دواړه وظایف تاسو ته ذکر کوم. یو دا وظیفه چې تاسو یو کار دی چې هغه نه کیږي خو د کار تاسو تعلق لري د انسان سره. یو انسان دی هغه ستا کار نه کوي مثلا زیات تر خلک وایي چې زما ملازمت نه کیږي نوکري ماته نه میلویږي زما کاغذونه چې دي اکسپټ کیږي نه څوک یې قبولوي نه کاغذونه ماته واپس کی او یا چا سره د کاروبار دی څوک ته مشر دی ستا خبره نه مني یا ښځه د خاوند خبره نه مني یا تا سره یو سړی دی نفرت کوي ته وایي چې دا ما سره مینه او محبت جوړ کړي او زړه یې راته نرم وي نو دا مختصر شان وظیفه په هغې باندې وایه چوف کوای وپیرې نو دا ډیره مجربه وظیفه ده. که تاسو په چا وویله او تاسو وازمایله امید دی چې انشاءالله ستاسو مقصدونه به حل شي. کم ځای کې ستاسو کاغذي کاروایي وي یا نوره څه انټرویو دي کم ځای کې یا چا به هر یو کار وي نو دا پې ووایه نو تا ته به زړه بالکل نرم شي. زړه نرموالي دپاره دا وظیفه وپیرې ووایه. دا د حکیم احمد اختر صاحب وظیفه ده او ورسره د وظیفې سره یوه بله وظیفه هم ایډ که جمع که هغه د ذوالفقار صاحب نقشبندي رحمت دامت برکاتهم هغه وظیفه ده. دواړه وظیفې یو ځای وایه یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود وپیرې او دې سره 3 پیرې دا وایه چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون نو دا ته په وپیرې په چوف کوه نو ستا هیڅ قسم کار به انشاءالله مشکل نه ټول مشکلات به د حل کېږي انسان به تا ته رکوټه نه جوړي. نو دې وظیفې دپاره اجازت خو ضرورت نشته ده خو که ته وایې چې وظیفه نوره مضبوطه شي نو تاسو وکړئ چې زمونږ دا پیج هم لایک کړئ او دا وظیفه چې کومه ده نوره زیات شیر کړئ چې خلکو ته ورسي نو تاسو دپاره به بیا په دې کې اجازت هم میلاو شي او صدقه جریه به هم شي قیامت پورې به تاسو ته ثواب ملي. د دویمه وظیفه چې بار بار خلک تپوس کوي چې چا بچي نه وي چې زما بچي نه کېږي یا ځینې خلک وایي چې زه بالغ یم نوجوان یم یا زنانه ده چې هغه بلوغ ته رسېدلې د واده والا پروګرام یې نه کېږي یا د چا واده شوی دی خو بچي نه کېږي یا د ځینو خلکو ته الله بچي ورکړي خو نافرمانه وي یا ښځه او خاوند په خپله کې سره په جنګ وي صحیح دی که یا چا نرینه اولاد نه
نو د ټولو لپاره ډیره جامع دعا ده چې هغه الله پاک خدای ده او چې وای نو المون پس درې وره وای د الله پاک قبولي الله پاک خدای ده الله خامخا قبولي نو دا د سورۃ الفرقان پارا نمبر 19 آیت نمبر 74 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما درې وره وای دا چې توای نو تا ته الله پاک بچي هم در کی و دبام در کی کور با خپل در کی خزه خوان په منځ کې مینا پیدا شي او بچي به فرمان بردار شي سترګې به په یخ شي د لپاره هم د اجازت خو ضرورت نشته الله پاک مونږ ته خود لیدا کته وای چې نور برکت شي زما دغه وځي درې وره وایا نو بیا دا سه وکړه چې زمونږ دغه پیج لایک کا او پروګرام شیر کا سمره زیات صدقه جریه به هم شي مونږ د پر تاسو د پر به هم شي او تا ته به اجازت هم ملاو شي او د سره تا ته به د یو ټکی باندې دیش نکای هم لس نکای هم ملوي تلاوت ثواب به ملوي دا درې وره وایا درې وره نه زیات هم وایا امید دي چې د دې جواب به ملو شي بلې ملګری د مصر شاجي صاحب دا ټک نه ټلیفون کړو جدي وی چې یو کس نه سفر کې موږ قضا شینو چې کله وطن کې هغه موږ قضا راګرځي ستر کې سره ورغی چانه چې په سفر کې موږ قضا شوی دی نو هغه کلی کې چې موږ کې خپل وطن کې نو دا به پورا موږ نه کوي بلکې د سفر موږ به کوي قضایي هم یو سړی دی چې هغه نه په خپل وطن کې موږ قضا شوی نو هغه په سفر کې کوي نو بیا به پورا کوي د سفر موږ قضا شوی دی په خپل وطن کې سفر ولا به کوي او په وطن کې پورا المنذر نه قضا شي په سفر کې کای نو سبا کای پورا با کای امید دي چې جواب به ملو شوی دا کومنټ سي دي وعلیکم السلام سو کنه دغه هغه مسله بیا راغله چې کوم مخه ته دیغه جواب به در کوم لاندې نه راکوزي ذهن کمزوري ده پاره محترم او لایو ویو بالکل سوري دا سم کو پروګرام اوري څه پتا وای پنځه منټه کې اسد خان وی چې سلام جی مولانا صاحب چې پلار درته وای چې د پلانکی سو ما ګرځا نو چې دته غا کس وران جی جی پلار چې تا ته وای چې د سړی سره مګرځا نو بل لار عیني دوران اولو نه بغیر نو بیا ور سره ورانه کا ځکه چې پلار خبره منل تا باندې واجب دي فرض دي لازم دي پلار تا ته چې وای د سره مګرځا هغه به تا فائدې د پر وای جی یو خور ټلیفون کړو جی هغه و چې د ذهن د تیزی د لپاره متلګ وظیفه خای ذهن تیزی د لپاره وظیفه ده چې تصویرونه کچرته موبایل باندې ګوري هغه تصویرونه مګوره د ذهن کمزوره کوي موبایل قدر سره د تصویرونه پکې پردي مګوره نو ته چې موبایل ګوره خامخا مخ ته راځي خو یعنی پیغه باندې پورا ورته پغور سره مګوره تیرېږي په تصویرونه مګوره نو ذهن بد تیز وي او سر باندې لاس دا چې کله فرض المنزو کې داسې یا قویو یو لاس پیری وای او درود شریف اول اخر کې وای وسیب خان وای چې د پاکستان ګولټیر سپیډی دا جنډا ولیدا چې چا ولیدا د امارت اسلامي جنډا ولیدا په غپولو شروع کړ 400 ته وسیب خانه نو کلمه لیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول نو دې ته غاپه جنډې ته غاپه دی الله بنده دا یوټیوب چینل باندې خاري نسی نه مو پیسې کا غټل څنګه دی جایز نه دی کدا یوټیوب چینل لکه دا سیمونږ مونږ مسایلو ته استعمالای مونږ مسایلو ته پیسې په غټي بیا هم جایز نه دي او کسندره مندره یا غانې معنی په شرکای بیا خاص هم جایز نه دي وجه پکې دا ده چې یوټیوب چینل باندې چې څه اشتهار رضی اشتهار غیر شرعي اشتهار وي نو غیر شرعي اشتهار کې تعاون کای نو دا قران کې الله فرمایي چې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تعاون کول تا د پر جایز نه دي پاغه باندې پیسې ګټل هم تا د پر جایز نه دي نو یوټیوب چینل باندې پیسې ګټل جایز نه دي اشفاق احمد وی چې ماشاءالله جزاک الله اویس قاسم وی چې محترم دا پی ڈی ایم جلسوں کے غیر محرم پی ڈی ایم د جلسوں کے اویس قاسم دی وی چې محترم د پی ڈی ایم جلسوں کې غیر محرم زنانه وی بے پردگی او سندري وی بازي زنانه غړيږي هم پکې سټیج باندې هم سړي خزي ګډ وډ ناشتي دی جلسې لتل جایز دی او کنه نه داسې جلسوں کې چاغه کې خزي وی نه محرم خزه پکې ګرځي را ګرځي او خزه پکې ګاډيږي او سزونه پکې هغه جلسې ته تګ ناروا دي جایز نه دی ښا جی
افتخار علي شفیق حسنی وی چې السلام علیکم مفتي صاحب یوټیوب ټیک ټاک اور بل اپ چې د دینی خبرو د لپاره استعمالول څنګه دي؟ استعمال یې روا دی چې تا هغه استعمالوي هغې باندې خلکو ته دعوت تبلیغ کار پې کوي، اسلام پې رسوي، خیر کارونه پې کوي، خلکو ته فایده رسوي، چاته پکې څه فن ښایي، هنر ورته ښایي، اسلام ورته ښایي، نو دا تا دپاره صدقه جاریه ده. څوک چې شیر کوي، څوک چې لایک کوي، هغو دپاره هم صدقه جاریه ده، مرګ نه پس په ثواب میلویږي، خو پیسې پې ګټلو جایز نه دي. قرۃالعین وی السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی شخص کا شہادت کی انگلی نہ ہو تو تشہد میں دوسری انگلی سے اشارہ کرنا کیسا ہے؟ چا چې دغه ګوته نه چې کومه به تشهد وایي نو هغې په ځای په بله ګوته اوچتولی شي چې اشاره وکړي د لا اله الا الله باندې، اشهد ان لا اله الا الله، بله ګوته باندې اشاره کولی شي، متبادل بله ګوته. واحد الله وی چې مسجد برنده کې جمعه ولاړ وي او برنده صف د جمعات د صف نه غټ وي، نو امام صاحب به کوم ځای کې ودرېږي؟ د جمعات د محراب برابر ودرېدل ضروري دي او که نه؟ محراب ته برابر امام ته ودرېدل ضروري نه دي، بلکې منځ کې ودرېدل ضروري دي. اوس محراب کې بالکل منځ کې جمعات کې جوړ شوي، او چې ته بهر راوځې حال ته صحن ته، او د صحن په داسې ترتیب باندې وي چې که امام محراب ته مخامخ ودرېږي نو صفونو په منځ کې نه راځي، نو بیا به امام محراب ته مخامخ نه ودرېږي، داسې ځای کې به ودرېږي چې د خلکو بالکل منځ کې وي. د منځ کې ودرېدل چې دا مستحب دي، او بالکل محراب ته مخامخ کېدل دا ضروري نه دي، بلکې سیدهوالی پکار دي، سیده وي او منځ کې وي امام، چې په هر ځای کې وي، د منځ کې ودرېدل امام دپاره ضروري دي. حمید وی جی دعا درخواست دی، دعا راته وکړئ. عبدالله حمید صاحب الله پاک ته ټولې مسایل حل کړي، او چې څه مسایل وي الله پاک ته تاسو له ټولې مسلې حل. السلام علیکم. عبدالله خان وایي چې د ماشومانو چوټي پیسه اخیستل ورته یاد نه وي، نو ما چا نه اخیستي، نو د پیسو څه سره به څه کوي؟ چوټې پیسه ماشومانو پیسې اخیستل ورته جرمانې پیسې ماشومانو نه خو جرمانې اخیستلی نه شي، خو که تا اخیستي وي درته یاد نه دي چې چا نه مې اخیستي دي، نو هغه صدقه که استغفار ووایه، الله پاک په دې معاف کړي. که درته یاد وي هغو ته یې ورسوه، یاد نه دي نو استغفار ووایه، الله به دې معاف کړي، او صدقه یې کړه چې څومره به دی. که درته یاد یې نه وي چې هر څومره دي نو یو اندازې مطابقه صدقه. دا څه و ټلیفون رحیم الله د بل نو ټلیفون کړی و جي، دی وی زموږ یو ملګری د هغې کور والا د هغې خپه کې ارق النساء ده، نو د هغې دپاره څه وظیفه راته لږ وښایه. هر یو کس چې ارق النساء ده، یعنی دا ارق النساء دې ته ویلی شي د خپا کې درد وي، په د ملا کې درد وي، د ډسک کې ملا کې درد وي، خپا کې یا په دواړو خپو کې درد وي، دا ارق النساء بیماري ده. نو دغه دردونه یا په خپا ولاس کې د بل ځای کې درد وي، یا د په زړه باندې درد راشي، یا د کم ځای کې چې دردونو دپاره وظیفه د هغه نبي علیه السلام ښودلې ده، بیا په سر باندې درد وي، په هغه ځای باندې چې کم ځای درد دی په هغه ځای باندې لاس کېده او داسې وایه چې بسم الله وایه، بسم الله الرحمن الرحیم درې وارې څه وایه، بسم الله الرحمن الرحیم درې وارې وایه، او لاس ږده او وپېرې داسې وایه چې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، نو دا په هغه ځای باندې چوف کا، نو دا به خود به درد ختم شي. درې وارې بسم الله او وپېرې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، او در ځای باندې لاس ږده چې کم ځای د درد وي، رګنیسا وي یا بیماري دي، الله پاک په ښه کړي، سهار او ماښام دغه درد کوه، 3 ورځې کم از کم دم کوه، دم چې کوې نو 3 ورځې کوه، یا چې ته نظر به یا څه چا باندې جادو شوی یا نظر په شوی ته دم کوې نو 1 ورځ دم کار نه کوي، 3 ورځې دم کوه، 3 ورځې چې دم کې نو بیا به انشاءالله دته الله پاک شفا ور. بعضې خلک خو دلته هم راشي، تاسو وینئ چې دم وکړي بیا نه راځي، نه 3 ورځې به راځې، یا به داسې وکړه چې خپل امام ته ورځه، جومات امام ته په هغه باندې دم کوه، خو 3 ورځې دم پې پوره کوه. خاده وی د سپرلی او کوک وی چې په میراث کې د خنثی مشکل څه حکم دی؟ خنثی مشکل میراث به وي څنګه ورکای؟ سړی ولا خو معلوم دی
قرآن پاک کې د ښځې معلوم دی دا خنثی مشکل. نو خنثی مشکل لپاره به تبا ټول میراث تقسیم کې او دا خنثی مشکل به اول پکې څوک فرض کې سړی به پکې فرض کې میراث په تقسیم کې. بیا دویم ځل بیا تقسیم کې دغه میراث او د خنثی مشکل به څه فرض کې ښځه به فرض. نو که په ښځه فرض کولو کې دې ته کمه حصه میلویږي نو بیا ښځه ده یعنی بیا ښځې میراث ور. او که په سړي فرض کولو کې د تا کم میراث میلویږي بیا سړی والا ښه پوه شو که نه ته به پوه شي. خنثی مشکل ته به میراث څنګه ورکړه ته به ټول حساب وکړې که نه. خنثی مشکل به پکې سړی شمار کې نو دته به څومره حساب میلاو شي مثلا 3 روپۍ ورته میلاو. بیا به دوباره دغه میراث تقسیم کې او دا هغه خنثی مشکل به بیا څه کوي ښځه به فرض نو مثلا دې ته 2 روپۍ میلاو نو بس دا ښځې میراث به ورکړي. او که په سړي کې ورته کم میلویږي نو سړي به لا به ورکړي کم میراث شي. शाहिद खान वही यूसुफजई वही कि अकाउंट का मसला इस पर जो मिनट मिलते हैं आप लोग कहते हैं कि ये सूद में आता है लेकिन दारुल कराची की मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि वो जायज़ है सूद में नहीं आते इसलिए कि अकाउंट में जो पैसे वो सिर्फ मोबाइल में हिंसा के सूरत में मौजूद होता है पैसे पर कंपनी कारोबार करता है इसलिए वो सूद में नहीं आता. तो हमें समझ नहीं आ रहा تا शाहिद खान यूसुफजई साहब तकी उस्मानी साहब दاسې ویلي دي چې کومې پیسې تا کپنۍ ته ورکړې دي آینسې په صورت کې موجودې وي نو دا سود کې نه راځي تا دا ویلي دي. نو که دا درته ویلي دي کپنۍ سره خو پیسې وي که نه خو پیسې ترې وباسي که نه لکه بینک کې ستا اکاؤنٹ 300 په صورت کې دی اکاؤنٹ 3 4 5 6 7 8 9 نو بینک نه چې ته پیسې میلوي هغه سود دی دارنګې ایزی پیسې اکاؤنٹ کې کتا 100 په صورت کې هم اکاؤنٹ دی که نه چې کومه ګټه درکوي هغه سود دی. تقي عثماني صاحب قطعا داسې نشي ویلی دا به بل څه ویلي. تقي عثماني صاحب ډېر لوی عالم دی او فقیر دی نو که څه ویلي هغه مونږ ته راولېږه چې مونږ په پوه شو تا بیا په پوه کړو چې دا څه ویلي کني دا غلط اشتهار مه کوه شاهد خان صاحب تقي عثماني صاحب متعلق غلطه پروپیګنډا مه کوه ځکه ستا چې څه لیکلي دي دا چې کوم یو عالم واوري هغه وایي تقي عثماني صاحب داسې نشي ویلی دا خبره دی د لاجک ته چې دا که نه منطق ته چې کم دی دا دلیل دی فقهي دلیل نه دی داسې کیسه دې کړې ده که څه ویلي څه لیکلي وي هغه مونږ ته راواستوه. که ته وایې چې نه د ډیجیټل انسو په صورت کې د ایزي پیسې اکاؤنٹ کې نو داسې په بینک کې زمونږ په ډیجیټل انسو په صورت کې وي اکاؤنٹ ښه او پیسې ورستو پسې وي په اکاؤنٹ پسې هم پیسې ورستو وي د ایزي پیسې اکاؤنٹ کې پسې پیسې ورستو وي دا دواړو یو حکم دی. قرۃ العین وایي چې غیر محرم عورت کو قرآن پڑھنا کیسا ہے پڑھنا نه پڑھانا داسې وایه وایي چې غیر محرمه ښځه یې ته قرآن پاک ویلی شي نه پردې کې ویلی شي بې پرده نه قرآن ویل دومره غټ فرض نه دی لکه پرده چې فرض پردې کې ویلی شي مشومه نه یادوي دا عورت یادوي. څنګه جی چې وا زنانه تا غټ کی لوی دي کی نو که لوی چې کله لوی شو بیا هم محرم شوی نه محرم شو کنه لوی کړه چې کله لوی نه وي مشوم کړه بیا غټ مو خیر دی چې کله لوی شو بیا خطرناک شو کنه بیا قرآن در کې راغی نو بیا خو باور د سبق مبک نه وای. السلام علیکم مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے اور لمبا عمر دے اور میرا مشکلات ہے میرے لیے دعا کرے یا اللہ. انور علی انور صاحب چې څه مشکلات ته په خبردار ہے ټول مشکلات حل کې. هاشمی صاحب وایي چې په اودس کې د 60 مسح څنګه دا مستحب د 60 مسح ساس اثر چې حسن الفتوا کې د کې باز شکه اثر حسن الفتوا واوره د 60 مسح چې دا کنه مستحب د حسن الفتوا کې ډېر مفصل بیان دی پدې باندې احادیث ذکر دي. ساجد اکبر دیوبندی وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب تاسو ته سلام. مدرار صاحب تاسو ته سلام کوي. ساجد اکبر صاحب الله پاک ته خوشاله کړه الله دې په عمر او علم کې برکت ورکړي. قرۃ العین وایي چې مشوم چې دی پای نس کی چې پای چې مشوم نس کی نو مجربه وظیفه ادا ده چې په دغه وخت کې ورته اذان وکړي چې شیطان ته و تختیخه او په دواړو غوږونو کې ورته اذان وکړي شیطان به و تختی خود به پای وس کی ان شاء الله. نوید افغان وایي چې مفتی صاحب سلامونه څوک دغه دعا مونږ کې وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
مخ کې دا څنګه دا یعنی مونځ کې درود شریف نرستو وای بالکل یې بهتره ده زه خپل هم وایم که څوک داسې کوي چې لمونځ کله ختم کړي اللهم ربنا دعا ووایي نو دا ورسره ویلی شي ربنا هب لنا من ازواج زه سړي نه یېرېږي نه زه په خپل منځه کې داسې وایم چې کومه ضروري دعاګانې دي دا خو د قرآن آیتونه دي دا قرآني دعا د خپل منځو کې ویلی شي دا بهتره ده نوید افغاني صاحب ابو وقاص وی سبحان الله د حیض په موده څوک الیاس خان وی جی وایي د حیض په موده څوک د خپلې بیبي سره میلاو شي د هغه څه حکم دی حکم یې دا دی چې ګناه کبیره وکړه د قرآن پاک حکم یې مات که قرآن کې الله فرمایي چې ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض قرآن کې الله ویلي چې حیض په وخت کې ښځې نه لرې شه یعنې دې سره منځ دقت مه کوه صحبت تا وکړو نو د الله حکم دې مات کې استغفار پې ووایه که وس تې رسي صدقه وکړه چې آینده ده پر الله پاک ته معاف کړي عرفان افریدي وایي چې السلام علیکم بی فر یو کپنی په برا کې وضاحت وکړه هغه اخبار وګوره بی فر یو والا چې کوم مالک دی هغه نه به ارسټ کړی دی نیولې دی جیل کې بند کړی دی پیسې دی لاړې مخکې ما درته چغې والی چې د بی فر یو والا چې دا سود دی نو تاسو نه منله اوس خو هغه ارسټ کړی 3 ورځې کېږي چې ارسټ کړی دی ما په اخبار کې ولید بی فر یو والا چې کوم مالک دی نو هغه خو چې لاړو نو تاسو څومره پیسې لاړې دنیا شوې یو ملګری دی چې شهزاد د متنونه ټلیفون کړو دی وی چې زما والد صاحب او شهزاد د متنونه ټلیفون کړو دی چې زما والد صاحب او دوه د غرونو نو زما د والد صاحب او د بل یو ورور وی دغه بچی شته او یو بل تر دغه بچی نشته دی نو چې دا کم تر زمونږ بچی نو وي هغه وفات شونه د هغه مال هغه نور د تر زمون زمونږ خوري او مونږ ته نه راکینو آی زمونږ پکې سشته او کې نشته یعنی تاسو یو تر داسې چې اولاد یې نه حلاله هغه حلاله نو دا او مال اوس نور تر زمون خوري نو زمونږ ورته سشته کې نشته یو ورور بچی خوري د بل ورور بچو ورته سشته کې نشته نو چې څومره د یو نوره د تر زمانو حق دی که نه څومره حق دی پکې للذکر مثل حظ الانثیین مطابق د ټولو ترونو زمانو برابر حق دی پکې او د نورې چې خوري دا ګناهګاري آیات څرنګه دي حلال مطابق یستفتونک علی النساء فی کلاله وتی هغه ته دته کلاله ویل شي یستفتونک فی قرآن پاک آیات شپږم سپاره فی الکلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد ولو اخت فلها نصف ما ترك دا آیات کلاله ویل کلاله دي ته ویل شي که خزه تم کلاله ویل سړی تم چې اولاد یې نه امور پلاری نه نو بیا ورونو ته برابر حساب ملوي بلې ذکر مثل حظ الانثى شهزاد صاحب امید ده تاسو به مسله اوریدي وي او پیښوي به بیا باقي تفصیلی جواب د پاره به تاسو دارالفتاح ته چې کوم دی خپل استفسار ولګي ان شاء الله هغه به تاسو به تفصیلی جواب ملوي جی میراث مسائل چې کوم دی هغه په تحریری لګي تاسو سره نږدې بل دارالفتاح هغه ته وړي مونږ ته ماره وړي خیر دی مونږ سره زیات مسلې پرتی الله اوس پر حل نه دي السلام علیکم مونږ پسې ته تنګ شوی تاسو قبل ځکه نږدې مفتی هغه ته وړي د تحریری مسائل هو عادل وای چې ٹھیک سدی جی دینه مخ کې جی السلام علیکم اختر علی وای چې الله مو خوشاله سه جزاک الله الله تاسو مو خوشاله کی او مفتی صاحب پلار وفات شوی دی مفتی صاحب پلار وفات شوی دی عادل خان وای سوتی او نن 11 بجې جنازه ده او جی بالکل ما اوریدلی دی مفتی منیر شاکر صاحب پلار وفات شوی دی الله پاک ته جنت الفردوس نصیب کی الله دې پسمندگان تو صبر جمیل ورکی الله پاک ته اصلاح اهل اسلام ټول مردگان وبخي 11 بجې جنازه ده الله پاک ته وبخي افتخار خان وی چې السلام علیکم حضرت کیسے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے دعاؤں کی درخواست افتخار خان خپل وطن ته الله سلام او غنیم راوړي الله دې خوشالۍ نصیب فضل الرحمن وی چې السلام علیکم مفتی صاحب بدعتیان څوک دي فضل الرحمن صاحب تا وړو کې غوندي تاسو چې بدعتیان څوک دي خو دې جواب خو دومره نشي کېدل جواب خو به ډېر مفصل کېدل البته د بدعت تعریف به درته وکړو چې بدعت څه شی دی بیا وتا ته پته ولګي چې بدعتیان څوک دي بدعت نبی علیہ السلام فرمی چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه په اسلام کې یو شی نوی په دین اسلام کې
او تا ور پکې داخل کو او هغې ته اسلام وای، ثواب هم ورته وای، اسلام ورته وای، نو دا هغه بدعت دی. خو یو خبرې ته سوچ وکړه چې یو د دین اسلام مقاصد دي، دین اسلام مقاصد دي، په دې باندې پوهېږئ؟ مقاصد اسلام یعنی چې هغه فرض دي، واجب دي، حدیث متواترانه سنتونه ثابت دي، مقاصد دي. لکه مونږ چې دا لمونځ کوو، لمونځ مقصد دی، او ورسره چې دا اودس ورته کوو دا وسایل دي، ذرایع دي. صحیح دی که نه؟ نو چې کوم مقاصد دي ته په اسلام کې مقاصد داخل کې دې ته بدعت ویلی شي. او که دا مقاصدو دپاره کومه ذرایع دي، وسایل دي، که دا ورته بدل کې نو دې ته بدعت نشي ویلی. په دې باندې ځان پوه کړه. دا ماته راوړه په خبره باندې به ځان پوه کړي په بدعت تریب باندې. به ځنه بدعتیان داسې دي چې ته ورته وایي چې بدعت ما کوه، دغه بار ربیع الاول په ورځ باندې دا هغه مه کوه، دا جشن عید میلاد النبي عید دی ځان نه جوړ کړی دی چې دا عید دی، او ورته مقصد هم وایي، دین ورته هم وایي، په دین کې دې وردن نه کړی دی. نو دی درته ووایي چې ته بیا په د مدرسې کوم ځای کې وې؟ په مدرسو کې اوس ته د جلسې ولې کوې؟ د ختم نبوت جلسې ولې کوې؟ نو دا دوی په دې بدعت په تعریف باندې پوهېږي نه. نو دین اسلام یو خو دین اسلام خود مقصودی دین اسلام دی چې کم مقصد دی، یو د هغې ذرایع دي، وسایل دي، په دې کې دوی فرق نشي کولی. نو چې بدعتي شي نو جاهل به هم وي، فقیه به نه، یعنی بصیرت و فقاهت به در سره ني. که څوک په دې مسله باندې پوه شول چې وسایل بیل شی دی، مقاصد بیل شی دی، بیا به دا اعتراض نه کوي چې ته ولې په ګاډي کې ګرځې، ګاډي خو نبي علیه السلام نه دی ګرځېدلی. داسې به درته نه وایي چې ولې بیا ته سروزې لګایې، چیلې لګایې. په دې باندې ځا چیلې او سروزې یا ختم نبوت جلسې کول یا ګاډي کې ګرځې، دا ذرایع دي، د مقصد حاصلولو ذرایع دي. دا تا ته اختیار حاصل دی چې څنګه اختیار که په اوښه باندې ګرځې او که په جارو کې ګرځې، خو ذرایع دي. خو کم مقصدی دین چې کم دی هغه به نه ایکې به ردو بدل نه کوي، ایکې به زیاتوالی نه کوي. نو څا چې په دین کې زیاتوالی کړی هغه بدعتي دی. نو امید دی چې تعالی به جواب ملاو شوي. فضل الرحمن صاحب یو کس وایي چې کټ کې پروت هم کټ را باندې بره کېږي، تره ته وایه دا دعا وایه ربنا هب لنا من ازواجنا وذریه. خوب کې وایي عبدالله خان وایي چې خوب مې لیده، یو کس خوب لیده چې کټ را باندې بره کېږي، پروت یم او تره ته وایه، یا خو ما یادوي یا عبدالله خپل ځان یادوي چې ته ورته وایي چې دا دعا وایه ربنا هب لنا من. نو دا دعا د دې دپاره هم ده چې الله به عزت درکړي. د کټ ته چې وشتېږي دا منه چې الله عزت درکړي. په اخر کې دې که نه چې وجعلنا للمتقین اماما، یا الله ما د نیکو خلکو امام جوړ کړي، یعنی ما ته عزت راکړي. دا به الله عزت درکوي انشاءالله. سپرلی او قواک وایي چې سلام علیکم، په جنډا باندې کلمه طیبه یا بل څه قرآني آیات لیکل، شرعي حکم سلی، آیا د دې بارے سره حدیث شته؟ او دا کلمه په ویل لیکل لا اله الا الله محمد رسول الله اکبر، دا د نبی علیہ السلام نه ثابت شوي دي. دغه جنډا په بدر کې نبی علیہ السلام سره وه، لا اله الا الله محمد رسول الله په لیکلي. السلام علیکم مفتی صاحب، یوه ماشومه دا چې عمر تقریبا 2 میاشتې ده، هر وخت جاړي، دې پر وظیفه دې دپاره هم سید ګل بادشاه سوات نه اذان ورته ووایه، او جینۍ چې دا نو داسې ورته وایي چې اعوذک بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة. الک شوي نو داسې ورته ووایي چې اعوذک بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة. ابو وقاص وایي چې السلام علیکم، جواب خو مونږ درکړه سید ګل بادشاه صاحب. زول قوي چې مثال دغه وایه ته ټلیفون ولا جواب غلام قادر صاحب دا بندوامه کسره کې بډبیر نه ټلیفون کړو جی. غلام قادر صاحب د بډبیر نه ټلیفون کړو، او صبر وکړه. حاجی غلام قادر صاحب بډبیر نه ټلیفون کړو جی. دی وی چې دلته یو کس هغه کیستونه چلی، نو 10 کسان دي ورسره، نو یو خو اولنی کس خپل والی او بل هر کس نه 2000 روپۍ دي. خلک راضي دي. نو آیا دا خلک پر راضي دي؟ جی خلک پر راضي دي. نو آیا دا طریقې باندې کیستونه چلول او د لپاره خپل جایز دي؟ جایز دي. د کوڅه جوړی نه 2000 روپۍ، د 2000 روپۍ چې د اجرت اخلي د ګرځولو، جی دا جایز دي. دا مخکې بل یو ملګری د احمد د بل نو ټلیفون کړی دی چې بار مل ناسوک د مسجد لپاره قالین نو غواړي استعمال شوی، نو مسجد کې چې څومره راځي واچول شي، باقي چې کوم قالین پاتې شنو آیا د مخکلو اجرا بیٹه کې استعمالول نه، بل جمعات ته به ورکړي. جمعات ته پر
چې کم وقف دی نو که تا جماعت نه زیاتي وي بیټه کو اجره کې ما استعمال بل جماعت لی ورکه د وقف شی دی زر زر ووایه حاجي بل یو ملګری دی جی تیمور د جمرود نه دی چې زما یو ملګری دی حرام کاروبار کوي نو زما هغه سره ناسته پاسته وي نو خوراک څښاک هغه راوړي نو ما مجبوره کوي زما ملګری وي نو هغه سره خوراک څښاک کول زما لپاره جایز دی که نه حرام خور سړی دی که تا ورسره ضرورت په بنا باندې ناسته پاسته ده خو جایزه ده ځکه چې ته ورسره کاروبار کوې خو البته د خوراک نه ځان بچ کوه صفا ورته ووایه چې ملګری دی صفا ورته ووایه چې زه حرام نه خورم زه خپل ځان ته خپل حلال څیزونه خورو تا وله نه خورو صفا ورته ووایه چې ناسته پاسته دومره ورته نه شوې ده چې حرام مه کوه که حرام کوې نو ما باندې مه خوره ځان ته بچ که یې مخکې وایه یو خور دغه وایي چې زموږ والد صاحب ډېر سخت دی موږ مدرسې ته هم نه پرېږدي نو موږ ته څه وظیفه وښایي چې موږ ته اجازت راکړي مدرسې ته وظیف په ټولو نه اول ما داسې وظیفه ذکر کړه چې تا باندې مور و پلار مهربانۍ ښځه خاوند باندې خاوند په ښځه باندې مهربانۍ په اول کې ما داسې وظیفه ذکر کړه بیا ذکر کړم جی ورته دوباره خیر دی ووایي ښه دا وظیفه چې ذکر کړم دا اوس دې ټیم کې نو هغه بیا کټ کا بیا دوباره شیر کا صحیح شو ښه اوس دا به پیج نه شیر کړو انشاءالله ملګري دي بیا ووري بسم الله الرحمن الرحیم داسې کسان چې دی وایي چې ما باندې ما سره د چا لګي نه ما نه نفرت کوي څوک ښځه خاوند دي په خپله کې یو بل نه نفرت کوي اولاد ورنه نفرت کوي یا هغه کسان چې هغه وایي چې مالا کاروبار نه میلویږي یا کاروبار د انسان په لاس کې دی د انسان مالا نه راکوي نوکري نه راکوي انټرویو چېرته ورکوم زه ریجیکټ شم زه ټیسټ ورکوم فیل کېږم او ملازمت راته نه میلویږي یا چا سره د چا کاروبار دی هغه مشر چې د هغه په مهربانه نه دی مهربانۍ دپاره د زړه نرموالي دپاره دا وظیفه ووایه دا ډېره مجربه وظیفه ده که تا وویله او تا ته کار ونه شو الله په فضل ماله بیا دوباره فون وکړه خو ته یې ووایه درود شریف اول اخر کې ورته وه نو دا وظیفې سره به ستا هر یو کار کېږي انشاءالله دا مونږ ازمایلې ده دا وظیفه وړه شانتې وظیفه ده د دې ته د اجازت ضرورت نشته که ته وایه چې اجازت ماته میلاو شي لکه سلوک په طریقې سره وایي چېرې دا نور اثر پکې زیات شي نو داسې وکړه چې دغه ویډیو چې دا زمونږ دا شیر کا زمونږ پروګرام پیج لایک کا او شیر یې کا نو تا دپاره به صدقه جریه هم وي او اجازت به هم په دې کې تا ته میلاو شي وظیفه دا هغه ده چې وپېرې داسې ووایه یا سبوحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو دا وپېرې ووایه په دغه کس باندې چوف کا چا باندې چې کار دی یا څوک در نه نفرت کوي په هغه باندې چوف کا زړه به یې درته بالکل نرم شي که ډاکومنټس د کاغذو مسله یې ورسره نو دا ورسره جمع کړه چې یا سبوحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو وپېرې ووایه او سوره یاسین دغه آیات ورسره میلاو کړه وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون دا درې پرې ووایه درود شریف اول اخر کې ورته ووایه نو ستا به الله پاک دغه کار انشاءالله سرته ورسي بل یو ملګری دی عابد د دوبۍ نه ټلیفون کړی دی چې زموږ نیکه د جومات دپاره 50 کاله مخکې ځای وقف کړی و حاضر ډېر لږ نو هغه هم داسې پروت و شاړ جومات پې نه جوړ شوی محله کې بل مسجد جوړ شو نو آیا دا کوم ځای چې موږ وقف کړی نو 50 کاله راسې دا پروت دی آیا د دې پیسې چې موږ ورکو بل مسجد کې جی تاسو سره نږدې بل جومات جوړ شوی د ځمکه تاسو وقف کړی دا خو په دې کې تاسو لمنځونه نه دي کړي دا خرڅه کوي دغه جومات چې دغه پیسې ولګوئ تاسو سره چې کم نږدې جومات جی بل یو خور دغه وایي چې زموږ والد صاحب ډېر سخت دی زموږ مور هم وهي مونږ هم وهي او خیال هم نه ساتي دا که یخ وي که چا څوک سکي دا بوتل دا که څوک سکي وري که څوک چای سکي چای وري دی وایي چې موږ ته لږ وظیفه وښایي وال کوي دی وایي چې والد صاحب هم سخت دی مور هم وهي زموږ خویندې هم وهي واړه هم وهي اوس مې د وظیفه ذکر کړی نو دی وایي چې خیال هم نه ساتي زموږ نه اوس مې چې وظیفه ذکر جی دا بله خور خو هغې دپاره هم دا یوه وظیفه ده صرف سوامي نشان موسی علیه السلام وظیفه وایي زول دا وظیفه ټولو دپاره چا دپاره چې مور و پلار پې مهربانه شي خاوند پې مهربانه شي یا مشر پې مهربان ټولو دپاره ده زول کفل وایي چې موسی علیه السلام کی دعا بتائے موسی علیه السلام دعا دا ده اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث أنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله دا درې پرې وایه وإليك المشتكى کې خپل مقصد راوله عبدالقیوم وایي چې چا سره نو بیا د غسل څه طریقه ده چې سړی عبدالقیوم وایي چې څوک کور ول سره ملاو شي خو بهر انزال وشي نو غسل څه طریقه غسل بالکل داسې به کوي لکه دننه چې انزال دی شوي که بهر انزال وکړي چې انزال دی وشو نو غسل به کوي غسل در باندې فرض منیر د ریګي نه چې زموږ ملګری دی دلته راځي دارالفتا ته دی وایي چې حافظې دپاره موږ ته څه وظیفه لږ وښایي حافظه ورسره تیزه شي
او حفظې د پردا چې کله فرض المنځ کې سر باندې لاس دا یا قوي یا قوي یو لس پیره وای دیوبندی جانان وایي چې جمهوریت کفر دی شیخ دا خو سب پورا لیست را لګلې پړاولو ما دیوبندی جانان دلته کې بیا لیست کې سوال خو دې نشته تا خو پورا لیست را لګلې ښه د افغانستان په شان مهنت دلته هم چې اسلام راشي الله پاک تیرا ولی قاری عبید الله فاروقی صاحب چې زما د خزه طلاق شوه قضا خپل دوباره وایم چې ماته د خزه بیا واپس راشي طریقه او فرم قاری عبید الله صاحب تا کم څنګه طلاق کړي ک طلاق ته په درې طلاق د خزه طلاق کړي نو خزه خو نشره خزه پردای ده ستا خزه نه ده او که یو طلاق ته ور کړی یا دوا دې ور کړی نو خزه بس واپس راوله راوستل شي حبیب جان وی چې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام دبل سوکت اجاز احمد وی اهل حدیث پس المنز کیږي په دغه مسله کې مونږه بار بار تفصیل زکه کو چې اهل حدیث پس زکه چې نور فرقه متعلق ته تاسو کې مونږ درته وی چې المنز ما تر کو جمع ور پس کوا چې کومه فرقه سره تعلق ته روافضونه علاوه د اهل حدیث متعلق به مونږ په تفصیل وی چې اهل حدیث هم مسلمانو یو فرقه ده باغه پس المنز کیږي خو هغه کې مونږ احتیاط زکه کو چې اهل حدیث ملګری چې کم دی هغه په خپلو جرابو باندې مسح کوي او تا چې په جرابو مسح کړي زمونږ په نيز دغه او دس نکي نو بیا د سړی پسې لمون نکي کله کله وینا پیروزی نو لمون درته کوي نو وینا باندې هغه دس نه متيږي زمونږ په متي نو لمون ورپسې ځکه نکي اهل حدیث پسې احتیاط کوا که اهل حدیث سره د ملګرتیاوي نو تاسو کوا چې زمونږ حنافو رعایت ته کړي ساتلې دی او کنه د مسایلو کا غیر رعایت ساتي نو بل مون پسې کوا کني نه د نور فرقو یا حدیثو پسې په دی وجنه چې دا کافر نه دي خو لیکن دغه کم مسائل دي فروعي مسائل پغه کې غټ اختلاف دي جی وای چې ټلیفون ولې نو روح الله ټلیفون کړو جدي وی چې یو زړه مقبره ده اتیا اصل کال دغه کیږي د کمبړي پکې دفن دغه ورسام نه دي معلومه او ډیره زړه شوی ده نو آی دغه مقبره باندې موږ جنازګاه جوړو یو مدرسې جوړول جایز دي په دې باندې کنه مقبره چې ختمه ده مړی اوس پکې څوک نه خخای نو بالکل تاسو جنازګاه یا جمعات په جوړول شي چې د مړیو کار پکې نه کوي قاری رحمان ولی وای رحمان ولی وای السلام علیکم دواړو ته سلام وعلیکم السلام قاری عبید الله فاروقی وای یوټیوب نه پیسې اخیستل څنګه دی جایز نه دی آپ کا نمبر भेज दो प्लीज़ कुछ पूछना है अतीक खान वो है और नंबर तखपल नंबर तो व्हाट्सएप है कमेंट्स की बहुत और محمد امین موسزی وای شي کيو خزه خون ورکشي او ها خزه بل چې سره نکاح وکي او سو وخت بعد ها خون پیدا شین د خزه وسکي د خزه اول خون ته واپس شي دا اولنې کم خوند دی دله واپس شي دبل نکاح په ختم شي وحید الله او خپل اول خوند ته نو واپس کی دویمه خوخوي او اول خوند وی چې په زمانه د پکارونو طلاق ته ورکی عزت نه پست بیا د دویم خوند چې کړي و د ور سره نکاح وحید الله وی چې مسجد کې برام د مې د سول نظر ضرور حاجی وحید الله وی چې مسجد کې برام د مې یک طرف هوکر هوا د پاره یا دوه لپاره جمع ادا کول یا د محراب برابر ودرېدل ضروری دي نه دی جواب منګه در چې محراب ته مخامخ ودرېدل ضروری نه منځ کې د امام مدری کی چار ځای کی حاجی حبیب جان وی چې مولانا صاحب یو سړی چاله قسم ورکړي مثلا زه یو سړی ته وایم چې ستادي په الله قسم وی کته دا کار وکړو هغه سړی هغه کار وکړي نو بیا څه حکم نه هغه چې هو الله قسم دی چې نه به کوم و مانی کته ورکه هغه غلی نو قسم یې نه کی کغه در سره و مانی صحیح دی نو بیا قسم کیږي رمضان علي وی چې مفتی صاحب زما خور دوزل د خوب لیدو چې هغه دوه یتیمانان ماشومان هغه پالي نو زما د خور وی اوس کویدن او شول د دې تعبیر څه دی بشي با الله ورکی الله پاک پاغونه د علم د دین کار اخلي ان شاء افتخار وی چې یو سړی په یو داسې ملک وی یو ملک اوسېږي مو دغه ملک باندې د ټریفیک قوانین ماتي یعنی کله چې قانون والا موجود وي نو بیا قانون نه ماتي نو آیا دا ګناه شته بالکل ګناه دی چې کم قانوني مقرر کړي دی کم ملک کم قانون دی هغه منل پتا باندې واجب دی افتخار صاحب ستا ته مونږ دعا کوو څومره ملګری چې بهر ملکونو کې د الله د خپل وطن ته سنم او غنیم راولي حاجی نجم خان وی چې پلار مرنا چې زوی مخکې مړ شي او داغي بچی تقسیمی نه وکړي په میراث کې د نیکه د مرګ نه پس د نوڅو حصہ کیږي کنه نه یو مشوم دی چې هغه پلار مړ شي نیکه علاج ژوندی وي مشوم دی پلار یې مړ شو نیکه علاج ژوندی دی پلار چې مړ شو د حساب چاله ملويږي میراث دی مشوم له ملوي
او بیا ورپسې نیکه مړ شو، اوس د نیکه وله میراث هم غواړي، دوه میراث غواړي، نه دوه ورته نشي میلاوېدل. پلار یې مړ شو په خپل ژوند کې که هغه نه څه پاتې دي مشوم له خو به میلاو شي، د نیکه میراث دی لمسي ته نشي میلاوېدی. البته که نیسکی وصیت کړی وي یا پلار نه څه وړي نه نو بیا پکار دی چې دی مشوم له دی میلاو شي. بل ملګری موږ سره شامل شوی دی هارون خان، دی وی چې منیر یم، تاسو ته سلام. وعلیکم سلام منیر، تا ته دیم سلامی. رحمت الله السلام علیکم مفتی صاحب زندہ باد، बहुत अच्छा होता है आपका प्रोग्राम, जज़ाकुम अल्लाह. दस्तावेज़ मलगुरो मोहब्बत थी और मलगुरो कोशिश कोई दा प्रोग्राम ज़्यादा न ज़्यादा मलगुरो सर शेयर कोई इंशाल्लाह अल्लाह बता सुला दी पर शेयर को बांधे हम चिकम दे जज़ाई खैर दर कई. इफ्तिखार खान वज़ू के बाद कलमा के साथ उंगली उठाना किया जाए नुगो तो चतुल होने दी व हाजी दा किरातुलैन खोर दी वची जनाजे न बाद दुआ कुल संग दी. جنازې نه پس جنازه په خپله دعا ده که نه، بیا جنازې نه پس دعا ته ضرورت نشته. ښه افتخار خامخا وایي چې ضرورت دی نو بیا چې کله جنازه وشي دفن شي بیا دعا کوي، یا بیان وشي یا بل مجلس چې دا مقرر شي هغې نه بعد دعا کوي. په جنازه په خپله دعا ده. افتخار خان وی چې دودس نه بعد د کلمې سره ګوتو چتول څنګه دي؟ نو دا ضعیف روایت کې راځي که اوچته د کړه نو ګناه پکې نشته. یو ضعیف غوندې روایت دی چې دا دی وویل اشهد ان لا اله الا ګوته اوچته روایت راغلی دی. مفید الرحمن وی چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. په جمع سره په زور ذکر جایز دی او کنه او بیت باره کې نو وی باید چې کم دی دا خو مستحب عمل دی، دا ذرایع دي وسایل دي چې دا وسایل دي یعنی خپل مقصد ته دی رسوي دا بیت. لکه مونږ فنون وایو مدرسو کې د فنون چې کم دي منطق وایو صرف نحو دا چې کم دي مقاصد نه دي، مقاصد چې قرآن او حدیث دا فنون چې مونږ وایو مقاصد ته مو ورسوي. نو دارنګه بیت کول چې کم دی داغه مستحب عمل دی، په دې لاره باندې ته مقاصد ته الله ته رسیدل شي ډېر زر به ورسي په اسانه سره. بیت کول بهتر دی. قرآن کې الله فرمایي وکونوا مع الصادقین، نیکو خلکو سره صحبت اختیار. اوس دا خبره بله ورسره څه شی ویلي او ذکر کول په اوچت اواز سره، نو اوچت اواز سره ځان ته څوک ډسټرب کېږي نه، که ذکر پټ کای او که په ښکاره کای تا خوښه ده، او که چې خلک تی منځ کې او هغه ډسټرب کېږي نو اوچت اواز سره ذکر مه کوه. او ذکر بالجهر چې کم دی په دې طریقه ما کوه چې یو ورته وایي لکه د ماشومان چې پړې وایي، یو ورته وایي بلې ورپسې داسې مه وایه. ټول په شریکه باندې ذکر کوي اوچت اواز سره، یو بل ډسټرب کېږي نه، دا هم جایز دی. د شرایطو مطابق ذکر بالجهر جایز دی، شرایطو نه چې خالی وي بیا ذکر خفي پټ پکار دی. قالو عبد الله فاروقي وی چې مفتی صاحب د یوې ښځې طلاق شوی دی، په هغه دوران کې د ښځې حمل اوس خاوند وی چې زما ښځه دی واپس راشي، نو حلالي دپاره خپل خاوند ورسره تلی شي؟ حامله ده ښځه حامله و خاوند ورته طلاق مغلظ ورکړی دی غالبا چې کله ښځې به مشوم پیدا شي که نه نو بیا عدت ختم شو، بیا بل خاوند سره هغه کولی شي واده کول زی دی ورسره بوتللی شي. حاجی دیوبندی جانان وی چې اسلامي جنډه کومه ده، امارت اسلامي والا او که جمعیت علماء اسلام والا؟ دواړه داوا کوي چې زموږ والا ده. دواړو جنډې ذکر راغله ده، برګې جنډې ذکر حدیث کې راغله ده. دواړه نبی علیه السلام مختلفې جنډې په مختلفو جنګونو کې. ښه جی. یو خور د بنت هوا دا وی چې السلام علیکم، ما خوب کې قتل چې طارق جمیل او عبدالمتین جمالی راته ترجمه کوله. خور ده جی خوب یې لیدلې، اولاد به ان شاء الله الله پاک عالمان حافظان جوړ. بل یو خور دا وی مفتی صاحب ماته وظیفه راکړه چې الله عالم راکی یا مفتی دغه ما اول کې وخدل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، دغه وظیفه و چې سو انور زیب وی چې څوک د چا په سر دروغ قسم وکي او هغه بیا نه جوړي، د چا په سر یې چې قسم کړی وي دغه دپاره څه کول دي؟ بیا چا څوک په سر باندې قسم وکړي کفر دی که ګناهګارېږي، چا په سر باندې قسمونه څوک نه کوي، هندوانو کار دی دا. الله باندې به قسم کوي، چا په سرونو نه چې ما زوی په سر قسم دی، ما پلار په سر، دا کفر دی، دا مه کوه. خپل قسمونه چې دي دا د په الله باندې کوه. عبدالله خان وی مفتی صاحب بیمار یم دوراته وکړي، الله پاک ته روغ صحت درکړي، الله پاک ته بیمارانو ته ټول د شفا کامله عاجله. مفتی حاجی مفتی صاحب بل یو خور ده د چې مفتی صاحب زه همیشه خوب کې وینم چې ما ته به پکې خلک قرآن ښیي، د دې تعبیر راته لږ وښایئ. تا ته به هم الله پاک علم ولا د دین کار به درنه اخلي ان شاء الله. عبدالرحمن السلام علیکم، اللہ آپ سب کو برکت دے، جزاکم اللہ، اللہ تاسو ته برکت درکړي. افتخار خان ہوئی اگر راستے میں سفر کے دوران امام معلوم نہ ہو کہ یہ مقیم ہے یا مسافر اور میں مسافر ہوں تو میں اس کے پیچھے کون سا نیت کروں؟ څنګه
افتخار وی چې لار کې حتی ته پته نشته چې د امام په لاره کې رواني ګاډي ودرې دا پته نشته چې د امام مقیم دی او که دا امام چې دا په سفر کې نو په خپل اندازې سره بل مونځ وکړي کله چې سلام وګرځي نو به ګوري که اندازه دې درسته وه خو ټیک ته که درسته نه وه نو سر نه بل مونځ وکړي شهزاد افریدي وی چې مفتی صاحب رب دې تاسو ټولو د جنت فردوس نصیب کړي امین الله مور ته دعا وکړي چې رب العالمین الله پاک ته مور نو ته جنت الفردوس نصیب کړي چا چې مور ژوندی وي الله پاک ته روغ صحت ورکړي او دا سوال دی چې حجما سنت ته بالکل حجما چې کومه دا د ډېرو بیماریو دپاره علاج دی حجما اوس خو په نویو طریقو باندې کیږي زمونږ دغه ملګری دی مولانا ضیاء الدین صاحب دا جامع مسجد موسیخیل سفید ډیری پېښور دا حجما کوي سنتو مطابق عالم هم دی مفتی هم دی نو که تاسو که څه مسله وي نو د سره رابطه وکړئ په دې نمبر باندې نمبر وښیه دا وی موبایل نمبر دی 0342 97 46 459 او بل نمبر چې دی 0332 19 94 328 په دې نمبر باندې تاسو دې سره رابطه کولی شئ چې لا د دې د تصویر به هم مونږ کمنټس کې شیر کړو دی په خپله ورته وښیه چې حجما کوي دی ورته وښیه چې دا مونږ سره موجود دی مولانا صاحب حجما سنت هغه دی او خلکو سره رعایت هم کوي او خاص صحیح طریقې سره غام کوي صحیح جی خجی جانبخت وی چې ماشاءالله بنت هوا بل خور د چې مفتی سي ماته وظیفه راکړه چې مالا الله مفتی یا عالم راکړي دی جواب مونږ در وظیفه مده عبدالحمید وی د مړي د ملمنو د بارا ها د مړي د ملمنو د لپاره محلي ولا په نمبر روټي وکي نو آیا دا خوراک د امام د لپاره جایز نه ملمانه چې راغلي دا مخاله ولا په شریکه باندې روټي وکي دا خو بهتره خبره ده ټول یې خوړل شي او چې دا مړي کور ولا وکي د کلی ولا خوري دوه پر جایز نه ملمانه خوړل شي صادق جان خپل تربیت دلته واضح کی الله تاسو ته هدایت وکي امين هارون خان جزاکم الله صدان کاکړ او دا تاسو خپل تربیتونه دلته کې شو کوي الله دې تاسو ته هدایت وکي رفعت الله السلام علیکم جناب آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو مونږه احناف یو دیوبندیان یو الحمدلله منزه خان وی چې قران ته د موبایل مونږه دیوبند احناف سره تعلق ته نو بریلیان یو نو پنځپیریان یو نو وهابیان یو فرقوریت چې داغه مونږه نه پیلو مونږه اهل سنت والجماعت احناف دیوبندی مسلک ته عبدالرؤف ابو احسن وی چې مذهب کوم حق دی مذهب کو اسلام حق دی مذهب چې د اسلام دی مسلک چې د اهل سنت والجماعت دیوبند خپل مسلک ته خایسته دین دی په دې باندې عمل کوه چې الله پاک ته بیړۍ پار کړي سیف الله خان وی چې سلام جی د قسم د پاره په فطرانه ورکولو ادا کیږي کنه جی لسو کسانو ته چې د فطرانه مقدار ورکې نو قسم کفاره دی ادا شي بس دعا وکړو زمونږ دا پروګرام تاسو څومره کسان اورئ دا یو ځلې شیر کولو بټن یې خامخا وایي تاسو د پر بسط کوي جری خلک په د غلطو عقایدو نه غلطو مسایلو نه بچ کیږي په د میډیا باندې خلک غلط پرچار کوي نو مونږ هغه مقابل کې جهاد کوو تاسو سره په دې صدقه جریه کې بار بار شیر وظیفه بار کې نوید افغان وایي چې مفتی صاحب سلامونه ربنا حب لنا پموز کې درود شریف نو رستو وی جواب مونږ ورکړی او بل پموز دا بیا دوباره راځي جواب مور جزاک الله ټیک شو دعا بو کې ډیر ملګرو دعاګانو الله پاک ته زمونږ چې څومره ملګری د دعا درخواست کړي دی یا الله ته په خبردار چې زړه کې څومره مقصدونه یا درخواست نه دی کړي او سره مونږ سره پروګرام کې شریک دي یا الله ته ټولو مقصدونه حل کړي یا الله ټولو شرعي حاجات پورا کړي څومره بیماران دي شفا کامل عاجله نصیب کړي یا الله الاسلام مردگان ټولو بخي یا الله چا مور پلار ژوندۍ دغه ته ژوند ورکړي یا الله چا اولاد نشته نرینه اولاد نصیب کړي چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه چې کم ځای خوخ هغه ورته نصیب یا الله چا کاروبار نشته هغه ته حلال کاروبار نصیب کړي ستا خزانو کې هیڅ قسم کبای نشته ټول ته کاروبار نصیب یا الله خزه خوونه اولاد په منځ کې مینا محبت پیدا کړي شر او فتنه ختمه کړي یا الله افغانستان کې او پاکستان کې امن او امان راولي یا الله کشمیر کې مسلمانانو ته غلبه نصیب کړي او په افغانستان کې مسلمانانو ته نور عزت او غلبه نصیب کړي پاکستان کې اسلامي نظام نافذ او دائم کړي ټول دنیا کې چې په اسلام د پرسو کوششونه کوي یا الله غو ته اجر عظیم ورکړي څوک چې د اسلام خلاف لګیا دی غو ته هدایت نصیب کړي هدایت په قسمت کې نه یا الله تباہ او بربادي کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه